ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت دا ضرور والی او دا اہمیت بحوالے باندے الحمدللہ وللہ الحمد علی ذالک مسلسل لگیایو خطبے کو او زخو فخر کم بدے خبر باندے چمون دا یو لیڈر دا یو چیرمین دا یو مجتہد و دا یو فقیہ پا صفتونو نوی لگیا مون دا اغا شخصیت صفتونا کو دا کم شخصیت صفتونا چی اللہ پا نورانی کتاب قرآن کریم کی کڑی دی او دا دا دی دلیل دی چی محمد رسول اللہ معمولی شخصیت نہ دے اللہ تعالیٰ دا رسول اللہ صفات کڑی دی و پا مدح سر بیان کڑی دی او لنڈ خبر تمام امت تا کڑے دا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے رسول اللہ ستا ہر امتی دی پدے خبر باندے پوئی چھ دا دی مسلمانانو ایمان دا اللہ دربار کے تر آگی پورے منظور نہ دے تر دی چھ تی پا ہر کار کے فیصلہ کن نہیں جوڑ کڑے دا ہر چاہ احترام کوا خود مشرعی حیثیت محمد رسول اللہ لورکا دا اللہ دا پیغمبر دا حدیث مقابلہ کے دا اللہ دا پیغمبر دا خبر مقابلہ کے دا اللہ دا پیغمبر دا کار مقابلہ کے دا رسول اللہ مقابلہ کے بلسو کا غستل دیتا خلق شرک فی الرسالت وئی سنچ دا اللہ مقابلہ کے عبدالقادر جیلانی حس نہ دے سنچ دا اللہ پا مقابلہ کی میاں کریم شاہ بابا حس نہ دے سنچ دا اللہ مقابلہ کی علی حجویری حس نہ دے سنچ دا اللہ مقابلہ کی پھر بابا و کاکا سیب تردیری بابا حس نہ دی اگرچہ فی نفسی ہی اولیاء اللہ دی دغس دا محمد رسول اللہ مقابلہ کی امام ابو حنیفہ حس نہ دے امام شافعی حس نہ دے دا کائنات یو عالم حس نہ دے یو شیخ الحدیث یو شیخ القرآن صفر دے خپلی حیثیت شتا خود رسول اللہ مخطا دا خپید دا عمر و دا ابو بکر بنا چلی گئے دا محمد رسول اللہ بچلی گی دا طریقہ دا رسول اللہ لوی شان دے او دا رسول اللہ دا خبر مخالفت چی ہر چاکڑے دے ٹکر غختے دا رسول اللہ علیہ السلام خبری پسی او سڑی خندا کڑے دا سیر و علام النبلا کی امام زہبی دویم جلد چپ صفحہ 616 کی یو واقعہ ذکر کرے دا علامہ ابن تیمیہ پا خپل مجموع فتاوہ کم ذکر کرے دا عرف الشزی کی شاہ انور سیبم پا بدعو پا باب کے ذکر کرے دا قاضی ابو طیب سیبوی من جامع المنصور کے ناستو او یو سڑے راگے اگر دا مسرات بارا کے تپوسو کو مسئلۃ المسرات دا یو مسئلہ دا چکلتا غواغست ساروی او تاثر پاگی کی چادوگو کلا غوا دے واغستا میخا گڑا بیزا دے واغستل او چکل دے آغستل نو اگا مالک دے ساروی پسینہ کے پی جمع کرل اپی میں والا ورکرل یا یو دو دری رزی اونل شلا پی جمع شو گاک چو قتل چی دے ساروی خوڑے رغٹا غلانس دا یو دو رزی دری رزی چول شلا نو آگے که پی جمع شی ہوگانا نو خط دیر پی یو کرل خوچی افتہ تیرشو نو غوا پا ٹک او دری دو گلاسا پی رکل اس بس کی گی دیتا وہی مسئلۃ المسرات قرآن و سنت کی ردی مسئلے حل دادی چی یا خدا غوا دا بیزاو دا گڑا واخل سرد تاواننا بس اغسطی دی دا اغا دوکا ورکڑا طالب اللہ فیدہ در کی وغلب اللہ انشاءاللہ سزا ورکی زکا دوکے وکڑا یو صورت دادی چی غوا پا غوا والا دویم طریقہ دارا چی دا غوا و تا واپس کا
دا ګډه بیزه ورته واپس کا او دا کم پی چې تا خوړلي او څکلي دي د دې پیو په بدله کې ته یو صاع کجورې ورکا. اوس عقل دا مني چې پیو کجورو کې څه مناسبت دی؟ عقل نه مني، خو رسول الله فرمایلی دي چې ته به کجورې ورکې. نو دا احناف او جامد مقلدین نه دي، دی شاشه وغیرہ کې دا جواب کوي وای دا چې وای چې د پیو په مقابله کې کجوري یو صاع ورکا، وی دا روایت د ابو هريره نه نقل دی. او ابو هريره دومره غټ مولا معروف بالعلم والاجتهاد نو، نو موږ د ابو هريره خبره غرزو قیاس اخلو. قیاس دا چې پی ورکا خو کجوري به نه ورکې. دا داغي خبره ده. نو چې کله د قاضي صاحب وایي چې موږ مجلس کې ورته ووایي چې د مسألة المسرات حل دا دی چې ته مقابله کې اوس کجورې ورکه یو صاع. وي دغه ځای کې یو نوجوان وایي چې نه مه ورکوه کجورې. دا روایت د ابو هريره نه نقل دی او دا معروف بالعلم والاجتهاد نو. وایي دا خبره وکړه او د بره نه یو مار راغی او د نوجوان پسې شو. وایي دې نوجوان چغې ووالې چغې ووالې، ومونږ ورته وایي چې توبه وباسه الله به دې معاف کړي. وایي دې نوجوان وایي چې زما توبه ده بیا به د رسول الله خبره د چا په اصولو باندې نه تلم. وایي چې دا خبره یې وویلې مونږ کتل چې مار و یا نه و. دا د الله د پیغمبر د سنت د خبره مقام او حیثیت ده. عرض مې راکو چې د رسول الله خبره دا د امام ابو حنیفه په اصول متلا، دا د ابو منصور ماتوریدی په آراء متلا، دا د علماء دیوبند په عبارتونو متلا، دا د هدایت د فقهاو په عبارتونو متلا، دا د محمد رسول الله خبره ده. غرب خپل ځای بدل کی د رسول الله خبره شاکس نه قبلې. دا مضبوطی خبرې دي، دا کره خبرې دي، دا د کانی د کرخې نم زیاتې مضبوطی دي. ځکه د کانی کرخه باندې چې نورې نښې راښکې کرخه روانه شي، د کانی کرخې له چې پلکو سټک راوبغې کاڼې مات شي. دا د محمد مصطفی داسې خبره ده چې صحابو خپل سرونه د تن نه غورځولي دي، خو د محمد مصطفی خبره نه ده غورځولې. دا د انسانانو د سرونو نم قیمتي ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی شخصیت دی. مسلمانانو له پکار دي چې د ژوند یوه حصه په دې کې تېره کړي چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم تابعدار شي او د الله د پیغمبر مقابله کې د بل چا خبره نه اخلي. بس دا د اطاعت اصل مقصد دی. او وجه دا ده شته خلک ولاړ دی، دا ډیر کتابونه ولیدي، دا مسلمان ستا د اطاعت الرسول محبت الله ګوري. ډیر فقها دي، ډیر مجتهدین دي، ډیر مفتیان دي، ډیر شیخ القرآنان، ډیر شیخ الحدیثان دي، او مقابله کې محمد رسول الله دی. دا الله تعالی خی تا تا چې ته د ټولو مقابله کې څوک اخلي چې څوک دې واغس بس تا دغه نبي دی، څوک چې دې واغستان د کلمه ویلې ده. ته چې رسول الله پرېږدې او امام ابو حنیفه لې ستا پیغمبر امام ابو حنیفه دی، ته د رسول الله د نبوت دعوې مه کوه. که چېرته کې ته تنظیمونه او پارټي اخلې، ستا رب او ستا نبي تنظیمونه او پارټي دي، ته د الله او د رسول الله نوم مه اخله. که ته د الله او د رسول الله مقابله کې خاندان اخلې، کلی او رواج اخلې او معاشره اخلې، ما اخله بیا د الله او د رسول الله نوم. بس بیا وایي چې زما رب او زما د نبي حیثیت معاشري نیولی دی، امام پیر فقیر مجتهد تنظیم پارټۍ جنډې نیولی دی. ته د الله او د رسول الله نوم مه اخله. د الله نوم به سلفیان اخلي، د رسول الله نوم به سلفیان اخلي، اهل حدیث به اخلي. ځکه مونږ چیرمین پرېښی دی، ناظم مو پرېښی دی، پارټي مو پرېښې ده، تنظیم او ډله او جنډه مو پرېښې ده، مجتهدین فقها خپل او پردي ټول شیخان مو پرېښي دي. مونږ الله غستی دی، مونږ محمد رسول الله غستی دی. د الله او د رسول الله مقابله کې بل لیبل مونږ په ځان نه منو. دې ته وایي مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا خو عجیبه خبره ده. د کم سړي په نکاح کې چې یوه ښځه د کم سړي په نکاح کې چې یوه ښځه ده او دې د نورو ښځو سره تعلقات ساتي، شپه ورځې نورو ښځو له تیر ورځي، دا ښځه ده ته څه وایي؟ زه ستا ښځه یم که نه یم؟ وایي ستا ښځه خو زه نه یم، ته ما له توجه نه راکې، ته ما له ټیم نه راکې، ته زما د خندا او د ژړا لحاظ نه کې، ته زما د باډۍ او زما د صحت او زما د جون د خوراک د خرچې خیال نه ساتې. تا خو زما مقابله کې نورې ښځې نیولې دي. دا ښځه په دې نه ده رضا چې نوم دې زما اخلي او مني دې د بل چا. نو چې ښځه دې ته نه ده تیاره، الله او رسول الله به دې ته تیار شي چې ته نوم د الله او د رسول الله لې منې د پیر صاحب،
تنوم د الله او د رسول الله له منی د کلی او د علاقې رسم او رواج تنوم د الله او د رسول الله له منی د خلکو تعویل او ماویل نه د ټول خلکو له چټی کا دا پلار ډیر خوږ دی خو آیا د الله او د رسول الله نه زیات خوږ دی دا مور ډیره خوږه ده خو ولې د الله او د رسول الله نه زیاته خوږه ده دا څلورو مذهبونو امامان دا ډیر خوږه دي د دې د علم نظر د دې د شهرت نظر د دې د تقوا او د علم او د تحقیق نظر خو آیا دا د الله او د رسول الله نه زیات قدرمن دي کلا وحاشا نو عرض داره چې موږ د چا سره دشمنی نه کوو ها د الله او د الله د رسول مشري ضرور مانو عرض پیدا کو نن په دې معاشره کې وګوره په دې ورځ باندې د عید میلاد النبی چغې مناویږي یاره وي په دې ورځ رسول الله پیدا شوی دی روډونه بند دي په دې ورځ رسول الله پیدا شوی دی په جوماتونو کې الواګانې دي وایي دې ته عید میلاد النبی وایي زم هو د الله بنده ته چې د رسول الله خوشحالي مناوې نو ته د مسلمانۍ دعوه کې ته مسلمان او دا مسلمان دې ته وایي چې دې یو خبره کوي یا د یو خبرې نه انکار کوي لومبه به خپل خبره په قرآن او حدیث تلی دا دیر سپاره قرآن ولټوا په یو آیت کې الله دا ویلی دی چې په دې ورځ رسول الله پیدا دی ته خوشحالي منه وکړه ته د محمد رسول الله شل زره احادیث وګوره محمد رسول الله په خپل یو حدیث کې ویلی دی چې زما د پیدایش خوشحالي منه وکړي بیا د رسول الله نه بعد ما او تا به سمینه د رسول الله سره یو جماعت مینه کړې ده چې په هغه مینه مکه ګواه ده په هغه مینه مدینه ګواه ده په هغه مینه شام مصر روم فلسطین ګواه ده د افغانستان کې د صحابو کپرې پرتی دي دا هر ځای کې کپرې دا د امیر حمزه دوی ځایه ټک ټوک کېدل دا سمیه په منځ باندې دوه کېدل دا د بلال د سرو سکروټ په د پاسه ملاسته د محمد مصطفی د محبت دعوت دی ای د 1,40,000 سره صحابو کې یو صحابي د رسول الله په پیدایش خوشحالي مناو کړې ده کلا وحاشا بیا ته وایې چې سلف صالحین د امت معتبر دي څومره سلف صالحین تابعین او تبع تابعین چې تېر شوي دي د چا یو عبارت خولی شي چې هغې د محمد رسول الله په پیدایش د ربیع الاول او د 12 ربیع الاول په نوم باندې عید میلاد النبی مناو کړي بیا ته چې برید تاو کړي وي په څلورو مذهبونو کې د امام ابو حنیفه مقلد یم وایي دا د کم امام نوم چې هلې کم چې ستا مقلد دی او ته مقلد دی دغه امام ابو حنیفه نه به په صحیح سند نه په منګړت سند ثابت کی چې د رسول الله په پیدایش به خوشحالي مناوي چې د دین هم نسې ثابتولی ته د الله نوم په کومه خولالی تا خو په عید میلاد النبي کې د رب قرآن پیش نه کو ته د محمد رسول الله نوم په کومه خولالی تا خو د عید میلاد النبي د ثبوت دپاره د رسول الله حدیث پیش نه کو ته د صحابو د محبت دعوه په کومه خوله کې تا خو چې جنگ او مناظره راله تا د رسول الله په پیدایش د خوشحالۍ مناولو باره کې د صحابو یو عمل پیش نه کو ته د امام ابو حنیفه او د سلفو نوم په کومه خولالی تا خو د امام ابو حنیفه په عید میلاد النبی کې ونه منو او دا یاد ساته د الله د کتاب فیصله ده الله په خپل قرآن کې فرمایلی دی اکملت لکم دینکم ستاسو دین ګورې پوره دی او په پوره دین کې د خوشحالۍ ورځې او ټیم مقرر دی که نه دی مقرر زمون په دې کامل دین کې به د خفقان ورځې او طریقه مقرري که نه به مقرر زمون داسې دین دی چې د بیت الخلا نه ولې تر بیت الله پورې د تلو طریقه هم ښودلې ده او د راتلو یې هم ښودلې ده ملا علی قاري احنافو کې غټ عالم تېر شوی دی هغه وایي زمونږ دا داسې دین دی چې فلا نحتاج فی امر دیننا الی شیء آخر مونږ په دې خپل دین کې د قرآن او حدیث نه بغیر بل څیز ته نه یو محتاج دا خو کامل دین و یار دی کې خو د قیل قال گنجائش ګورې نه دا خو الله د 13 سپارو په شکل د محمد مصطفی په ژبه داسې دین مونږ ته راوړو چې قسم بالله که په دې کې رسول الله چې کله پیدا شو نو خلکو به په سر کې په دوو طریقو لار اړوله مشرکین د عربو چې وو هغې به دا ویښتو
په منځ کې لار اړوله. عرب چې و هغې به سدل کو، دا ویښته به مخې ته به د یهودو راځوړند کړل، په تندي به یې دا ویښته پراته و. رسول الله چې راغی د مشرکانو ټول دین او ټول قانون خو پرېږده، ټول رسم و رواج څه کې چې په سر کې د لار اړولو طریقې وښوله او بیا هم دا د هغه رسم مات کو. رسول الله وفرمیل منځ کې لار اړوئ، نیم ویښته یو طرف ته کوئ، نیم بل ته کوئ. ښځې به ټول ویښته په شا نه اړوي او نارینه او یا زنانه به ویښته په تندي باندې راځوړند هم نه ساتي. نو هغه عرب حیران شو، وایي دومره کامل دین دی محمد راوړو او زمونږ رسم و رواج دومره د خپو د لاندې کو چې هر څه خو پرېږده، عقیده او مونځ خو پرېږده، په سل کې د لار اړولو طریقه کې هم خپل امت یتیم نه دی پرېښی. دا خو ډېر کامل دین و د الله بنده، تفریق پکې نه و، انتشار پکې نه و، کامل دین الله او رسول الله بیان کو. صحابه و پې سرونه قربان کړل، مولان راغې څلور مذهب یې پکې راوویستل، پیران رالل خپل ذکرونه وظیفې پکې راوویستل، خلک رالو خپل شپې شتې په دین کې ورکړل، لاړو د قرآن او سنت دین یو ځای کې پاتې شو. یو سړی یو شیخ پسې روان دی، جي زمونږ د مشرانو ګورې دا طریقه ده، بل وایي زما د اکابرو ګورې دا طریقه ده، بل وایي زمونږ فقها مجتهدین. خلک په اکابرو فقها مجتهدین او مشرانو کشرانو لګیا دی. قسم دی په دې مخ د ځمکه که د الله او د رسول الله دعوت چلی نو صرف اهل حدیث وابیان او سلفیان یې چلی. نو ما عرض دا کو زمونږ دا ډېر ښکلی دین دی قرآن او حدیث. پکار دا درونه چې مسلمانان دا خپل غمونه او خپل خاله، خپل معاملات، خپل گاوند دا د الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړلې شوې طریقې پابند کی. بس دا زمونږ د ژوند اصل مقصد دی. رب العالمین دې مونږ کې دا مینه پیدا کی چې مونږ په الله او رسول الله صحیح مین شو. مونږ د امامانو تعظیم کو، احترام کو، خو د الوهیت او د رسالت مرتبه ته نه رسو. ما یو مولا ته وی مې دا قادیانان بل اتفاق کافر دي ګنې دي کافر، یو قادیانه بل اتفاق کافر دی ځکه چې د رسول الله ذات کافی نه ګڼي او د رسول الله د ذات مقابله کې قادیانه مرزا غلام احمد قادیانه ته نبی وی. مې زموږ د جامد مقلدین ګلونه جدي دی د رسول الله خبره کامله خبره غني چې د رسول الله خبره ته د امام ساين او دسخط نه کړدي مني. د رسول الله حدیث به خو چې د عالم او شیخ الحدیث او مفتی په مهر نه واله دی د رسول الله خبره بغیر د مفتی او د شیخ نه مني. قادیانی د رسول الله ذات کافی نه غني او جامد مقلد د رسول الله قول او صفت کافی نه غني. دواړه د کفر فلار باندې روان دي. الله دې دواړو ته هدایت وکړي. عرض مې دا کو چې مسلمان والذین آمنوا اشد حبا لله، مسلمان په الله باندې ډېر مینه. بس دا د مسلمان کار دی. یو صحابي دی هغه د خپل زوی سره روټۍ ته ناست دی. دا پلار یې د کفر په حالت بیا مسلمان شو. نو دا پلار دی زوی ته وی بچې وی په پلانکي جنگ کې مې د تورې لاندې راغلی وی او وی زه په تا دنګ ومم او په اوچت ځای ومه وی که لږه مې دا توره داسې والی به وي زوی یې دا سر مې دنه وو خو ما ووی چې زوی مې بس توره مې دنه واړوله. هغه زوی ورته سر اوچت کو ته یې پلاره دا د دنیا محبت او تا د خپل دین مقابله کې زما مینه په زړه غالب کړه. وایي زما زړه ته د الله او د رسول الله مینه دومره راننوتې ده که ته په جهاد کې زما د تورې لاندې راغلی وې وایي قسم دی چې ستا په غوښو به نن چینجي د ځمکې اړم ما به پرېښې نه وې ځکه والذین آمنوا اشد حبا لله. ایمان والو ته خو الله ګران دی، رسول الله ګران دی. په معاشره څه کوي یا په کلي څه کوي. ما ته کله دا خلک یو ښه عالم و ما ته وی یو نصیحت درته کومه زما د کلي عالم و قدرمند با اخلاقه سړی و. ما ته وی مفتي صاحب وایي دا ټول کلی ستا نه خفه دی. وایي دا ته چې کوم مسایل بنې دا ټول کلی ستا نه خفه دی. ما ته وی مشره ستا نه رضا دی که نه وي او مې تا له دې کلي څه درکړل
میں زمانہ خپدی وی آو میں زما په عزت کې شهرت کې قرآن او سنت بیان کې د کلی کم سړی راکاوټ جوړ شوی دی هر سړي خپله کړی را خو زاک که په ممبر محراب قرآن سنت بیانو ما داسې ځوانو نه لیدی چې زما مخې ته راغلي او زه د قرآن او سنت نه منع کړی یم او کله چې راشي نو زه په ښځه جنګ نه کوم زه په مور پلار لور باندې جنګ نه کوم زه په جیداد او پټي باندې جنګ نه کوم ماله چې د الله او د رسول الله مقابل یو سړی راغی ته به جنګ ووینې چې دې دله زه ورک نه کړم د سړي به زوی نه دا خو د قرآن سنت مسله ده والله چې هغه عالم ما ته خپله ووایي وی انشاءالله یو ورځ به دا د قرآن او سنت مسله ته بیانې او زه به ستا شاته ولاړی وی زما زړه کې د قرآن سنت د محبت دومره زه وکړم ما وی دا خو د الله د کتاب مسله ده والذین آمنوا اشد حبا لله هغه خلق چې هغه ایمان والدي دی اشد حبا لله دا به د الله په مینه کې لیونی وي د پلار د مینې به خپل یو مقام وي کوي وي زوی سره او بچي سره به خپله مینه کوي مشر کشر سره به خپله مینه کوي هغې کې به شک نه خو کله چې دا پلار کلې ولاقه د الله مقابله کې ودرېږي نو مؤمن دې ته وایي چې اشد حبا لله ټوله دنیا به پرېږدي خو رب به نه پرېږدي شیخ الاسلام والمسلمین علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه یو ډېر غټ عالم تېر شوی دی دا چې کله د تاتار فتنې خلاف ودرېده نو 22 کاله عمر او دې د تاتار فتنې خلاف ولاړ دی قسم دې داسې جنګ چلېدلی دی د چنګیز خان دي هلاکوهان دي تاریخ په کتابونو کې وګورئ داسې دا کپرې به په غولو کې ځوړندې وې دومره خطرناک جنګ و دا یو نوجوان ورته ولاړ دی او قسم په رب العالمین دی د ټول تاتار فتنې له شا بدره کړه او د جیل نه جنازه راوسته د 44 کاله په عمر کې ځوانې وخوړو جیلونه وخوړو د جیل نه چې کله راتو نو مور یې په لار باندې ولاړه او مور یې چې هغه کټ ته وکتل نو بچی ښکل که ورته وي بچی ډېر زیات ځان دې ستړی کو خلق دې مستړی کړل ځان دې مستړی کړل یو ډېر قدرمن ذات ته روانې ځه نن به دې زما رب داسې دمه کړي چې د ستړي نوم به وانه د الله په مینه ځان ستړی کول غواړي د محمد رسول الله په مینه ځان ستړی کول غواړي چا سره دشمني وکړه پلار د ځان خلاف دی خلاف یې کړه د الله دپاره کله رشته دار پرېږده د الله دپاره کله کلیوال پرېږده د الله دپاره کله رور پرېږده کله عزیزان پرېږده کله قوم پرېږده څومره خوند به کوي چې د الله مخې ته ولاړې په میدان محشر ستا عزیزان تا ته ګوري ستا رشته دار تا ته ګوري د هغې سرونه ښکته وي رب العالمین ملایکو ته وایي چې د جنت دروازې ورته کولاو کې د ټول عمر خپل خاندان او کلي سره جنګ زما د غیرت اغستی و دی په ما مین و دی په محمد مصطفی پوی مین و خلک په معاشره باندې مین و نو ما عرض دا کو چې والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمانانو مونږ خو د قرآن سنت نو اخلو مونږ به دې د وجې نه په الله مین یو په محمد رسول الله به مین یو د چا بېعزتي به نه کوو دا کم خلک چې د الله او د رسول الله خلاف ولاړ دی د دې ذهن کې دا ده چې ګنې دا مونږ د علماو عظمت بیانو د عظمت الله او رسول الله ویلی دی نو زمونږ به کوشش دی چې دا کم خلک ناپوهي نو دا مریضان په دې واټ کې څومره چغې وي ماشوم چې نایي ورله سر سمی دی څومره جاړي ماشوم ته چې ډاکټر انجکشن لګوي څومره جاړي خو ډاکټر نه د هغه د کنځلو پروا کوي نه د هغه د چغو ځکه ډاکټر ته پته ده زما انجکشن د ده د چغو علاج دی نو موږ به ډېر په حوصله او په استقامت د چا د جنګ د چا د کنځلو د چا د فتوو د چا د الزاماتو د چا د بهتانونو جواب به نه کوو او مونږ به د قرآن او د سنت دعوت رسو یو عالم ډېره ښه خبره کړې وه خپل شاګرد ورته خط راولېږو وایي چې زه قوم او کلي او علاقه او خاندان الله او رسول الله ته رابلم هغوی په ما باندې ګزارونه کوي په ما فتوې لګوي په ما بهتانونه لګوي او استاذ ته وایي ما ته لږ نصیحت وکړه هغه ورته وایي ته چېرته د میوهدارې ونې سره خوا کې یو ورځ تېره کړه هغه لاړ میوهدارې ونې خوا کې ودرېدو ماشومان او خلک راځي او میوهدارې ونې پسې کاڼې ولي او ورپسې د بره نه میوه راولي هغه ورته وایي دکه د حق پرست دایی کار دی ته به خلق قرآن او سنت طرف ته متوجه کې ته به قرآن او سنت په خلکو ورغورځې ځکه تا سره د قرآن او د سنت میوه ده نو ته یو میوهدار بوټې خلک به رنګارنګ کاڼي ازغي هډوکي پروپیګنډې هر څه به راولي ته د قرآن او سنت خبرې کوه نو ما عرض دا کو چې مسلمانان دا به د قرآن او د سنت د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منونکي وي زمونږ د معاشره دومره روانه شوې ده چې قرآن او سنت نه علما د بدسونه کولو کوشش کوي یو غټ عالم
یو غټ مفتی یو خاندانی سړی د یو ډېرې لوی مکتبې خاوند په نټ باندې وایي زما د پاکستان د ټولو علماو ته چیلنج دی چې کوی ته نه بور ته د ټکې پکې هم لګي کوی ته نه بور ته چې منګک پریوزي نو ای وهابیانو اے اهل حدیثو د مشرق نه تر مغربه وایي زما چیلنج دی دا مسله ماته په قرآن او حدیث کې وښایي ومولوي صاحبه مونږ خو ډېر کم علم یو مونږ سره کتابونه هم دوره نشته ته خو ډېر غټ عالم ښکارېدی دا خبره خو دې داسې وکړه لکه د علم نه چې بلکل په طرف د تناقض کې موصوف بنقیض العلم معلومیږي هغه دا چې محمد رسول الله حدیث داسې دی چې ان الماء طهور لا ينجسه شیء ابو داود کې هم دی ترمذي کې هم دی مسند احمد کې هم دی چې اوبه پاکې دي هیڅ څیز یې نشي پلیتولی منګک یې نشي پلیتولی چیندخ یې نشي پلیتولی که پکې مړ وي که ژوند دی چې د اوبو رنګ سم دی بوی یې سم دی ذایقه یې سمه ده نو په مړ منګک باندې اوبه نه پلیتېږي دا د رسول الله حدیث دی او دام روایت ته حدیث چې اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اوبه چې د دوه چاټکونه او دوه مشکیزونه زیاتې شي بیا پروا مه کوه او دس پې هم کوه او لام به هم پې چې رنګ بوی او ذایقې سترکمې سم دي هېڅ ټینشن نشته استعمالوئ دا خو د رسول الله په حدیث کې شته خو ای مولوي صاحبه ته چې دا خبره کوې چې ما ته یې وښایه په ژوند کې چې تاسو لیدلي دي چې هینډ پمپ او بور ته منګک پرېوت یې پکې مړ شوي ما خو چرته کوی ته خو ماشوم هم پرېوځي خلک یې راوچت کي د کوی خبره به دې کړې وه خو د کوی خو دته پته ده چې قرآن حدیث کې ذکر شته نو دې د قرآن او د حدیث خلکو د کمزوري ښولو دپاره وایي هینډ پمپ درته یادوم وي بور درته یادوم کوی نه یادوم کوی ته چې ته منګک پرېوځي نه کني داسې آلات د هینډ پمپ والا سره شته تپوس ته وکړه چې اړم یې کړي نو منګک به هم ته در راوچت کي ستا دا اعتراض به په قرآن او سنت باندې هلکه پړه په قرآن سنت مه غورځوه قرآن سنت کامل دي داسې ووایه چې ما ته نه دی معلوم په قرآن سنت مه پړ کوه ځان پړ که چې زما مطالعه نشته زما تحقیق نشته قرآن و سنت کې هره مسله ده بیا وایي او یوازې دا نه وي بله مسله واوره وایي ته چې په موبایل کې قرضه راغواړې نو وایي تاله 20 روپۍ قرضه درکړي او بیا درنه 25 کټ کوي وایي ته ماته ووایه چې دا سود دی او که دا نه دی وایي د قرآن حدیث نه به یې ښې وایم مشره دا تاله چې کله د کپنۍ والا پیسې درکوي دا به دوه طریقې یا به تاله کپني 20 روپۍ درکوي یا به 20 منټه درکوي که 20 روپۍ دنه کټ کوي او 25 دنه کټ کوي دا ښکاره سود دی ځکه حدیث د مسلم دی چې الذهب بالذهب والفضه بالفضه فضه آخر کې وایي یدن بیدن او والفضل ربا پیسې کې چې 20 مې درکړې 20 به راکړې که 20 مې درکړې 25 د عالم دا سود دی او کنه منټونه دل درکړي نو دا بیع ده تا 20 روپۍ ورکړې 25 روپۍ دې ورکړې او تاله 20 منټه درکړل نو دا بالکل جایز دی او موږ ته همدغسې معلومیږي دا بیع ده او په بیعه کې ګټه حلال ده احل الله البیع وحرم الربا قرآن او سنت دواړو کې دا مسله ثابته ده تی که ته په قرآن او سنت پړه غورځې بیا وایي چې ښځې له په موبایل طلاق ورکړې موبایل یا دو موبایل نو وي د موبایل دا ټکې ما ته په قرآن او سنت کې وښایه او د الله بنده ته دومره ساده سړی قرآن کې الله فرمایي وان عزموا الطلاق چا چې د طلاق پخه اراده وکړه کا په موبایل وي کا هغه په خط وي کا په ټیلیګرام وي کا په ګوګل او په نیټ انټرنیټ وي کا د خپلې پیج او د صفحې نه پوسټ وي خو چې شعر یې کو ورسېدو ښځې ته بس طلاق واقع شو ته خو د قرآن فیصله ده وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم و دا الله بنده زمون دین کامل دی مفتی صاحب محترمه کته نه پوهېږي دا زما او ستا علمي کمزوري ده په قرآن او سنت خو پړه مه غورځوه هغه د احنافو سر والا ملاو ملا علي قاري هغه ویلي وایي زمون دین کامل دی فلا نحتاج فی تکمیل امر دیننا الی شیء آخر مونږ په خپل دیني مسلو کې د قرآن او سنت نه بغیر بل څیز ته نه یو محتاج اکملت لکم دینکم دین زمون بالکل کامل او مکمل او زه د دې مفتی صاحب نه تپوس کوم چې مشره چې قرآن او حدیث کې د هینډ پمپ د منګک خبره نشته
چې په قرآن او په حدیث کې د موبایل د طلاق خبره نشته په موبایل په قرآن او په حدیث کې د ایزی پیسې او دغه رنګې د موبایل د لون او د قرض خبره نشته نو چې په قرآن حدیث کې نشته نو دا نه سوال دا دی چې ته د کم ځای نه حل کوې چې قرآن حدیث کې نشته ته د کم ځای نه حل کوې ته خو راته هم سلام وښیه ځکه ته به یا مقلد او یا به مجتهد یې ته خو ظاهره ده چې مقلد یې د امام ابو حنیفه په وخت کې موبایل و د امام ابو حنیفه په وخت کې هینډ پمپ وي نو چې کله د امام ابو حنیفه په وخت کې په موبایل قرض راغوښتل وو نو ته خو وایې چې د دې منلو دپاره به څلور مذهبه منې که نه نو دا خبره خو په څلور مذهبه کې هم نشته دې کې خو به ستا پنځم مذهب جوړول غواړي او هغه به منل غواړي نو دین خو بیا پنځه مذهبه شو څلور نه شو چې په قرآن او حدیث کې نشته نو تا او ما ته هم وحی نه کېږي امام ابو حنیفه ته هم وحی نه کېږي چې په قرآن حدیث کې نشته نو امام ابو حنیفه د کم ځای نه وایي زه ته د کم ځای نه وایو وایي هغې ته په قرآن حدیث کې داسې دلایل معلوم و چې مسلې یې درستې خو داسې ووایه چې قرآن حدیث کې شته خو ما او تا ته نه دي معلوم که نه دا پړه ته په قرآن او سنت ولې غورځئ دې وجې نه عوام د قرآن او سنت نه مه متنفر کوه داسې دعوت عالمانو له پکار دی چې زمونږ دین دومره کامل دی چې دی بیت الخلا نه ولې تر بیت الله پورې د تلو او د راننوتو دواړې طریقې ښودلې دي ها کیدی شي په ځینو ما او تا رسو په ځینو باندې نه رسو په قرآن حدیث کامل دی نو عرض مې دا کو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکې د مسلمان ذهن داسې جوړ شي د مسلمان سوچ داسې جوړ شي چې زما الله او زما رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین ما ته راوړلی دی دا کامل دی که په دې دین مې عمل وکړو الله به جنت راکړي او که په قرآن او په حدیث باندې سړي ته جنت میلاو نشي بل د چا خبره شته چې په هغې جنت میلاو شي بل د چا کتاب شته چې په هغې جنت میلاو شي بل د یو عالم فتوه شته چې جنت پې میلاو شي کلا وحاشا جنت او جهنم چې موقوف دی په قرآن او سنت باندې موقوف دی او یاد ساتئ د قیامت ورځ لرې نه ده د قیامت د هغه ورځې چغې او سورې او ماتم الله په خپل کتاب کې بیان کړی دی چې په هغه ورځ به جاړي څوک چغې به څوک وایي په 19مه سپاره سورة الفرقان 27 نمبر آیت کې الله فرمایي ویوم یعض الظالم علی یدیه یو ورځ را روانه ده دا ټول انسانان به بربنډ او خپې بلخپې او سرتور سړي او ښځې او سړي به مکس ولاړي د الله په دربار کې او په دغې خلکو کې به یو چغه راوځي او یعض الظالم علی یدیه په دې خپلو ګوتو به چکونه لګوي دا خپل لاسونه به خوري او یو چغه به یې د خولې نه راوځي داسې به وایي چې یا لیتنی هی افسوس دی زما په شپېته کاله ژوند یا لیتنی هی افسوس زما په هغه دوستو دشمنو اتخذت مع الرسول سبیلا چې پلار او مشران مې پرېښې وې او د رسول الله په قدم مې قدم ایښی وې چغه به په هغه میدان محشر کې کېږي کاش چې مجتهدین او فقها مې نه وې منلې تنظیمونه او پارټۍ مې نه وې منلې خو اتخذت مع الرسول سبیلا د رسول الله لار ته مې لار ویلې وې غم مې د رسول الله د غم په شان وې خادي مې د رسول الله د خادۍ په شان وې خندا او ژړا مې د رسول الله د خندا په شان وې دا چغې به په ورځ د قیامت خېږي نو چې په دې چغو کې راشو ښه به وي که نه بد شو دې ښه به وي الله دې مونږ د دې چغو نه بچ کړي او بیا به وایي یا ویلتا لیتنی ای افسوس دې ما لره بیا افسوس دې ما لره لیتنی زه ځان ته حیران یم چې لم اتخذ فلانا خلیلا چې دا پلانکې مې اړو دوست نیولی نه وې علما دا ګریمر والا دا طالبان وایي دا فلانا نکره بالتنوین دی او لفظ فلان کې خپل هم عموم او استغراق دی معنی دا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دا الله او د رسول الله مقابله کې مې فلانا امام ابو حنیفه نه وې منلی امام شافعي مالک احمد نه وې منلی علماء دیوبند علماء فلان نوی منلی لیتنی افسوس دی مالرا لم اتخذ فلانا خلیلا دا پلان کی دوستی می نوی کرے دا اللہ و دا رسول اللہ دوستی می کرے وجہ صدا وی وجہ دادا لقد اضلنی عن الذکر وہ بھی دی پلان کی عالم دی پلان کی مفتی دی پلان کی امام دی پلان کی شیخ الحدیث اضلنی عن الذکر زیر دیشو سپارو قرآن نا او دا شل زر احادیث دا رسول اللہ
ځان واړولم او ما ته ووی چې دین څلور مذهب دی او ته یو مذهب کې وردن نه شه. اضلني عن الذکر، وی سمدم قرآن او حدیث رانه پاتې کړل، په پاټو تنظیمونو جنډو اکابرو مقابرو لویو وړو خپلو پردو کې ولګولم. اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، وی ښکاره د دیرشو سپارو قرآن په هر المارۍ کې پروت و. بعد اذ جاءني، په هر جماعت کې د دیرشو سپارو قرآن پروت و. بعد اذ جاءني، په کور کې هم د الله قرآن پروت و. بعد اذ جاءني، په دې وړوکې موبایل کې هم دا 100,000 احادیث موجود و. بعد اذ جاءني، د هر پیج او د هر صفحې نه د قرآن د حدیث دعوت راتو، خو خلکو وی چې مې منه تنظیم او پارټي به منل غواړي. وکانه الشیطان للانسان خذولا، د قیامت په ورځ په دغې چغو کې به دا چغو والا انسان وی وکانه الشیطان للانسان خذولا، وی زما شپېته کاله ژوند ده ثابت دې کړه چې شیطان د انسانانو شرمونکی دی. ودې شرمولم، نبي خو راغلی خو تا خطا کړم شیطانه، رسول الله خو راغلی او تا خطا کړم شیطانه. وکانه الشیطان للانسان خذولا، شیطان وی تا وګټله او ما بیله، ای ربه شیطان به وکه کړم. شیطان به وی قیامت کې به شیطان پیش شي، الله به ورته وی خلک ستا نه ډېره ګیله کوي چې ده ګمراه کړي وو. شیطان به وی فلا تلوموني، ما ملامته نه کړي، ولومو انفسکم، ته ما د لاسه نیولې، تا ته ما پړی اچولی، ولومو انفسکم، خپل ګریوان کې کته کا چې تا ته ما وی چې تنظیم پارټي او فقهاو منه، ته نه پوهېدې چې دا فقهاو پارټي او تنظیم د رسول الله مقابله کې صفر دي. ستا دې شکار نه کوو، ته چې ما دوکه کولې تعالی الله په دې کپړې کې د عقل سره اچولی و. دا پړې د څاروي مرۍ ته پکار و که ستا دې پوزه کې پکار و؟ د څاروي مرۍ ته خو پړې ځکه دی چې هغه نه الله عقل اخیستی دی. نو ستا په مرۍ کې د تقلید پټی ځکه دی چې تا د الله عقل درکړی دا پټی تا سره خوند نه کوي، دا خر سره او غویي سره خوند کوي. عرض مې دا کو چې ګورې د قیامت د چغو نه دا چغې ځان ته یادې کړې چېرته د دې چغو شکار نه شو، او د دې چغو شکار به هلې جوړېږو چې د الله او د رسول الله مقابله کې خلک والو. نو څه مو خیال دی فیصله د ژوند څه ده؟ الله او رسول الله به اخلو که ملان به اخلو؟ الله او رسول الله به اخلو که معاشره او کلی به اخلو؟ الله او رسول الله به اخلو که مفتیان او شیخ الحدیثان او کتابونه به اخلو؟ رب العالمین د زمونږ نوجوانان، زمونږ سپینګیري بوډاګان، زمونږ د ماشومان دا د الله د قرآن د حدیث تابعدار کړي او په دې ملک د الله قانون هم د قرآن او د حدیث راولي چې زمونږ بادشاهان زمونږ د جج مخې ته قرآن پروت دي. هغه تېر یو تور سرې سپین سرې بوډۍ تلې ده او چاته نه لور بوتلې ده او دا هغه لور جامې هغه بوډۍ کره بیا واپس راویشتیم دي او بوډۍ وایي چې هغه جینک هغه خلک هم پېژنم، په ژړا سر قرآن راغستی دی او جج ته وایي ای جج صاحب د دې قرآن برابر ماله فیصله وکړه. جج ورته وایي دا د لارډ میکال او د برطانیې خبرې دي، ته نورې خبرې زیاتې مه کوه، کیس داخل که او سیده وځه. نو ولې چې سیده به ووته خو کیس والا به 15 روپۍ ورکړي او بری دی. دا خودن سبا قانون داسې جوړ دی، ته قتل وکړه او 10 روپۍ ښه غوندې حصې چوله ورکړه ته بایقه کم سړ د پاک نه پاکې جامې والا سړی راوله هغه به په جیل کې پروت او لوپر کچر سړی به ګرځي، برید به یې تاو کړي او شنکوب به یې غاړې ته اچولي. الله دې په مونږ باندې د قرآن او د سنت محبت غالب کړي. رب العالمین دې مسلمانان په قرآن سنت راجمع کړي. او قسم دې بس هسې اشاره کوم خبر هم نه کوم چې دا قوم دې په قرآن حدیث راجمع څه نه کوم. یاره زما دې په رب قسم 75 سال خو د دې جمهوریت او د دې پاټو وشو که 70 وشو، یاره داسې 75 سال نه 75,000 سال جمع کا او د دې د هدایت دپاره که پیغمبر هم بالفرض والمحال راشي طالبات المقدم مثل بیا هم چې دا پاټې او تنظیمونه مسلمان نه پرېښي. قسم د نوح علیه السلام 9.5 کاله قوم را بللی و خو چې هغې د لات منات غزا د یووس یووق نصر چغې نه پرېښودې هغې بچ شولې. نو چې د پیغمبر په 9.5 کاله دعوت باندې نشي بچ کېدی، د مولا په محنت به بچ نشي. دا تنظیمونه پارټۍ جماعتونه قسم په خدای چې دام تباه کوي. دا د دې سپاره قرآن دی او دا د رسول الله 100,000 حدیث دي کم او زیات چې په دې عمل وکړو والله چې بچ بشو. چې څومره مو وسي په قرآن حدیث عمل کوئ نورو خبرو نه کلار شئ. الله تعالی دې موږ صحیح د قرآن د حدیث تابعدار کړي. هذا وبالله التوفیق واقول قولي هذا.